نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو په مدینه کې لاول دا کار وکړو چې هلته یې جومات جوړ کړو. او جومات به صرف عبادت خانه نه وي، دا به عدالت هم وي، دلته به د خلکو فیصلې کېږي او د معاشري اصلاح به هم د جومات نه کېږي. خو په اسلام آباد کې یو نوټس یې جاري کړی دی چې 50 جوماتونه دا غیر قانوني دي او د دې تعمیر چې کوم دی نو دا ختمول پکار دی. د دې حضراتو نه یو څو گزارشات کوو. لاول گزارش دا دی چې کله دا جومات جوړېده نو دا جومات د په ټیم کې بنداوه ولې نه چې دا سرکار په ځمکه باندې جوړېږي دا مه جوړوه. عام طور زموږ په ځمکو چې کله یو سړی قبضه کوي یو کور پې جوړوي یو تعمیر پې کوي نو خلک هغه منع کوي دا جګې زمانې په دې کې به کار نه کوي. نو سوال دا دی چې تا لاول ولې نه بنداوه چې کله دا جومات جوړېده؟ دویم دا دی چې د سرکار په ځمکه کې د جومات دپاره ځای نشته دی، د سرکار ډېرې لوی ځمکې دي، د جومات دپاره پکې ځای نشته دی. ستاسو خو د ګراونډونو دپاره ځمکه شته دی چې ګراونډونه پکې ساز کوي، خلک پکې لوبې کوي. ستاسو د شرابخانو دپاره ځای شته دی او ستاسو د نورو غیر ضروري شیانو دپاره ځمکه شته دی، نو جومات دپاره پکې نشته دی. او بل دا ده چې ته وې دا جومات چې په کوم ځای باندې جوړ دی نو په دې ځای باندې یا مو سړک بوځو یا بل یو څه کار کوو. نو چې په کوم ځای ته سړک بوځي او په لاره کې جومات راغی مسجد راغی نو آیا په دې باندې فلای اوور نشو کېدی؟ په دې د پاسه پل نشو کېدی؟ جومات د لاندې راغلی وی او د پاسه دې پل کړی وی، هېڅ مشکل به نه و. خو معلومیږي دا چې ستا د دې جومات سره بغض حسد داسې په زړه کې پروت دی. او که ته وي چې زمونږ غیر قانوني تعمیرات دا ورانه نو په غیر قانوني تعمیراتو کې لاول دې د آغاز د مسجد نه ولې وکړو؟ پکار دا وه چې تا لاول دا نور غیر قانوني کومه تعمیرات دي شروع دې د هغې نه کړې وې او بیا دې وروستې په جومات کولی نو بیا به یو جواز جوړېدی. یوسف علیه السلام خپل رور پاتې کاوه نو چې کله خپل رور پاتې کاوه نو دا لوښی یې ویوړو د خپل رور چې کومه سامانو په هغې کې کېښوستو خو شروع بیا د خپل رور د هغه لوښي نه ونه کړه، د هغه دغه سامان نه یې ونه کړه بلکې د نورو نه شروع وکړه، په هغې آغاز وکړو. بل دا ده چې تا د جومات تعمیر شهید کاوه نو ته د شپې ولې راتلې؟ لکه د غل غونډه کې راغلی د شپې دې پې حمله وکړه او تعمیر دې مکمل ختم کړو. د شپې چې ته راغلی د غل غونډه کې کار دې وکړو دا معلومه شو چې ستا کار ناجایز دی، دا ټیک نه دی، غلط کار دې کړی دی. بل ته جومات ورانې او هغه شهید کې نو ته په دې ځای باندې څه کوې؟ ستا څه اراده ده په دې ځای باندې؟ ته به څه کوې؟ څه یو څوک بوټي دې بنار کړلی او هغه بوټي همداسې دی چې بې فایدې بوټي دي او دا بوټو څه فایده هم نشته دی. و تا پې چاته د زعفرانو بوټي نال کړی وی، تا پې چاته داسې ناشنا بوټي نال کړی وی چې د ملک ته فایده وي، د قوم ته فایده وي، نو زه بیا هم خلکو ویلی چې دا خیر دی. نو تاسو مردار بوټي راوړلي هغه یې پې نال کړلي، د دې بوټو ستا فایده څه ده د هغې بوټو؟ بل دا ده چې ته وایې دا غیر قانوني دی، دا تعمیرات غیر قانوني دي، نو ستا دا حکومت دا فارم 47 والا دا خو هم غیر قانوني دی، نو د دې راغورځول او د دې ختمول بیا هم لازم دي. او ته وایې دا جومات چې دی نو په غیر قانوني ځمکه جوړ شوی دی، نو ستا دا قانون منزل من الله قانون دی، دا د الله طرف نازل شوی قانون دی. په غیر قانوني ځمکه بس په قانون کې ولیکه چې دا جومات سرکاري جومات شو، خطیب هم پکې سرکاري مقرر کا او امام پکې هم سرکاري مقرر کا. د دې خو حل کېدی شو، د ورانولو نه مخکې د دې لپاره دغه حل رایستلی کېدی شو. بل دا ده چې ته وې دا غیر قانوني جومات دی او دا چې په کومه ځمکه باندې جوړ شوی دی دا د سرکار ځمکه ده.
نو چې ته خپل قانون دومره پاسداري کې چې جماعت پې ورانې ته د الله د قوانینو څونه خلاف کې ستا په ملک کې سود روان دی ستا په ملک کې د شرابو لایسنس خلکو ته جاري کېږي زنا پکې عام ده ته د الله د قوانینو خلاف ورزي کې الله به تعالی څونه سزا درکوي تا خو یو جماعت وموندو چې دا د حکومت په ځمکه باندې جوړ دی او غیر قانوني دی نو ته خو هم د الله د قوانینو خلاف ورزي کې ستا به کوم انجام وي د هغه انجام نه ویریږه چې کوم انجام در سره الله بیا کوي د جماعتونو په حواله باندې خو الله فرمایي چې وان المساجد لله جماعتونه خدا د الله دپاره دي جماعت مسجد مدرسه د الله د بندګۍ دپاره دی دا جوړول د مسلمان کار دی چې جماعتونه به جوړوي او د کافر کار دا دی چې جماعتونه به ورانوي نو د مسلمانانو کارونه کوو د کافرو کارونه مه کوه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به د الله د عرش د سوري لاندې هغه سړی ورجل قلب چې د الله د عرش د سوري لاندې به هغه سړی چې د ده زړه د جومات سره او د مساجدو سره تړلی شوی نو که د الله د عرش د سوري لاندې ځای غواړي نو د جماعت سره د مدرسې سره محبت وساته دا جوړوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احب البلاد لله مساجدها او غره په دې ښارونو کې او په دې آبادو کې او په دې تعمیراتو کې الله ته جماعتونه دي نو د الله غضب ته دعوت ولې ورکوې د الله قهر ته او د الله عذاب ته دعوت مه ورکوه زمونږ د ملک اسم د بدامنو شکار دی د مهنګایي شکار دی د ذلت شکار دی نو داسې کارونه وکړئ چې الله را باندې رحم وکړي مونږ هغه کارونه کوو چې کوم باندې الله ښه خفه کېږي